أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. پدې تسلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله جل شانه فرمایي چې ما تعالی یو لوی څیز درکړی چې هغه قرآن عظیم دی. او حدیث کې راځي سعید ابن معلا روایت ته د بخاری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدس کې ناسو په جمعات کې او دا صحابي لار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پلان کې دی غواړه خود دې درګه د مونږ وی چې لاړ شم کلاړ نشم اموز مات کوم کنه چې کله مونږ ختم نبی اسلام ورته فرمایل چې کله د الله رسول هغه आवाज کوي نو بیا به نه بل مونږ دا پرې دی ولته بزي هغه لاړ بیا نبی اسلام خپل ځبان ودرې نبی اسلام روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول ته وی چې جمعات د بلاوتونو تعالی بزي غټ صورت وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې سوره فاتحه دا یاد دین سبعا مراد هغه سوره فاتحه ده او مثانی ویل کېږي بار بار لوسته کېدو ده د دینه مراد یا هغه مثانی یا د ثنا د الله پاک حمد او ثنا او لوی عظمت هغه بیانول یاد ویم د دې هغه بار بار لوستل مثلا سره کدوره غاده منظم کوي نو په هغه کې به هم وي او یاد دریم دا چې د حروف په اعتبار سره لکه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیهم نو دا حروف په کسری دا مکرر راغلي بار بار ویل دي یا تفسیر مصاری کې ذکر کړی دي قاضی رحمه الله باندې پتر رحمه الله چې دا سوره فاتحه بکره نازل شوې ده مکه کې او مدینه کې نازل شوې ده د دې وجنا دا یو لوی سورت او عظیم دی یا سبعا مراد ده دی چې عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس فرمایي چې د دین هغه لوی سورتونه د سوره بقره نه والا د سوره اعراف پورې بل قول مطابق سوره انفال او توبه یو دی یا بل قول مطابق چې سوره یونس سره به هم هغه شمار دی د دې وجنا یا سبعا مراد مثانی سبعا من المثانی مراد سه هغه وسونه دي چې یو امر دی بشارت دی زجر دی او یا مثال دی یا نعمت دی یا د مخکینو قومونو واقعات دی یا دا مراد دی یا د مثال سبعا من المثانی مراد هغه قرآن دی یا دنه مراد هغه سلور سيزونه زیارت توحید دی رسالت دی قیامت دی او احکام دی یا د دینه مراد هغه پنځه سيزونه نور دي قرآن کې ذکر شوی دي توحید رسالت صداقت بالآخرت او دلائل عقلیه نقلیه وحیه یا سلور نور جهاد انفاق تنظیم آداب یا دغه مراد دي د دې وجنا او د قرآن عظیم ویل یا دا چې قرآن عظیم دا بخبل لوی دی د دې وجنه ورته ویل یا قرآن عظیم په روایت د ابن مسعود کې هغه فرمایي چې د ټولو اسباني کتابونو هغه خلاصه په قرآن دا قرآن په حوامیم راجمه دی او حوامیم په سوره فاتحه کې او فاتحه کې بیا په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې راجمه دی یا دریم قول بل قول دا دی چې دا سوره فاتحه کې دا توحید دی رسالت دی قیامت دی او بریک احوال دی بعض منل او بعض پر خودل نو دا داسې یو صورت دی چې کله بل یو صورت شروع کوي نو بریک به د هر صورت کې خامخا یو خبره یا د توحید خبره یا د رسالت خبره یا د قیامت خبره یا به د ډلې د احوال سره ذکر کوي د مؤمنانو یا د نه مؤمنانو دا داسې یو صورت دی چې د دې هر قسمه دغه دی الله او وز بل تسلی ورګي لا تمدن عینیک او موږ دوست کې خپل اله ما هغه مالون تامت تانا بي ازواجن جمع مزي ورکړي دوی مختلف قسمه کا بیرون تا د دوینا ولا تحزن او مخبګي یا په دوی باندې وقف صدقه وزر خپل مؤمنانو ته
اوس په دې کې بیا تسلی ده آداب دي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ته خلکو ته ګورې په دنیا کې د مال په اعتبار سره خپل نظام لاندې خلکو ته ګوره، مثلا موټر سایکل له سایکل وال ته ګوره، سایکل سره د لاندې او بیا د خلکو ته ګوره، دا شانتي په هر لیول سره. او دویم مراد دا دی چې په دین کې ګورې نو په دین کې د خپل ځان نو چټو خلکو ته ګوره، لوی مرتبه وال ته ګوره، عظمت وال ته ګوره. او د علي رضی الله تعالی عنہ قول له علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله پاک په دې تقسیم موږ راضي چې موږ له علم را کړي او جهالا او جاهلانو خلکو لې هغه سور کړي دي، هغه له دنیا ور کړی دا، نو موږ په دې باندې سي راضي او موږ په دې باندې خوشاله یو. نو په دې کې دا ولا تمدن عینیکا، په دې کې د مبلغ او د دغه لپاره اته آداب ذکر کوي. یو ولا تمدن عینیکا، مو دوسترګې خپل اله ما متعنا ها مالونو ته چې موږ مزې ورکړې دي مختلف قسمه کابرانو ته د دوی نه. ولا تحزن، دویمه تسلي، مخه بکېږه علیهم په دوی باندې، ای د دوی ایمان پر راوړو مخه بکېږه چې دوی ایمان نه راوړي یا په دوی باندې عذاب راځي. ځکه که ته په دوی باندې خفګان او تکلیف تا ته دررس شي او ته په دوی باندې ځان خفه کوې، داسې ده چې کوم هغه خپله حقه مسله ده، خپل حق خبره ده، هغه توحید بیان دی، په هغې کې تا څه خلل واقع شي، رکاوټ واقع شي، بلکې ته مه غمجن کېږه، مخه به کېږه په دوی باندې که په دوی عذاب راځي او که دوی ایمان نه راوړي، بس ستا کار څه دی؟ هغه دوی ته دین بیانول دي. وقل انی او درېمه تسلي، وخفض جناحک للمؤمنین، او ښکته کړه وزرې خپلې، نو بلکې بیا درې مال دي، یا نرم کړه ځان، یا ښکته کړه، یا مایله کړه ځان، لکه څنګه چې دا چرګه د خپل بچي ځان باغ صاحب لګوي، یو صاحب لګوي، بل صاحب لګوي، او هغه دغسې څه رانهسي د هغو د بچاو لپاره د خپل بچي پټوي او هغه څه ته پرېږدي نه، په وجه د دې چې دوی ته څه دغه ونه رسېږي. ای حبیبه، ته د خپل د شفقت او د محبت په وجه باندې د خپل ملګري ځان ته رانږدې کړه، دوی ته او د دوی مدافعت وکړه د دشمن نه په دغه محبت او شفقت او الفت سره. په دې کې دغې ته اشاره ده. وقل انی انا النذیر، مبین، یقینا زه یره درکوونکی یم ښکاره. نو په دې کې دې ته اشاره ده چې دې خلکو ته نبي علیه صلات وسلام نه معجزات غوښتل، کوم معجزې یې غوښتلې، بلکې دوی چې زمونږ کوم معجزات غواړو د خپل خواهش مطابق دغه معجزې مونږ ته پکار دي، مونږ دغه معجزې راوړل غواړي. نو ای پیغمبره ته ورته ووایه زه خو یره ورکوونکی یم ښکاره، بلکې معجزات او دا زما په اختیار کې نه دي، زه خو اختیارمند د دې معجزاتو او د دې نه یم چې زه تاسو ته معجزې درکړم، بلکې زما کار صرف هغه یره ده چې زه یره ورکړم او زه دغه یرونکي هغوی د زوره نه ورکړم. او سورې فاتحه چې وایي چې کله دا راتلل د دې سره 70,000 فرشتې راغلي دي. او بیا حدیث کې راځي چې الله جل شانه چاته قرآن ورکو، یعنی سورې بقره ورکړه، گویا جدلې هر څه ورکړل، که په دنیا کې دا سړی د مالدار سړي د ګوري او چې کوم سړي په مقابله کې د سره فاتحه او قرآن دې ځان ښکته ګوري، گویا چې دا هغه چت څیز هغه ښکته ګو او هغه یې پرېښودو. د دې وجې نه الله جل شانه دا فاتحه چې ورکړې دا ډېر لوی عظیم کتاب دی، ډېر لوی شان والا ده. د دې وجې نه او هیڅ یو پیغمبر ته بل الله دا نه ده ورکړې ما سوا د چا نه، د جناب کریم صلی الله علیه وسلم نه، صرف او صرف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه دا معجزه او دا میلاو شوې ده. د دې وجې نه دا قرآن کریم دا یو لوی علم، دا یو لوی څیز دی. اوس مثلا دنیا کې خلک دی دکاندار سره مقابله کوي، چاپوال چا په چا سره مقابله کوي، څوک به چا سره مقابله کوي، څوک به چا سره،
الله جل شانه موږ د دین راکړی دین لوی څیز دی دا لوی علم دی لوی مقام دی لوی مرتبه ده نو په دې وجه قرآن کریم کې دغې ته اشاره کړې ده چې مخکته کوه نرمې کا یا ښکته کا یا میله کا او یقینا زه خو یا درکوونکی یم ښکاره د دې وجې نه دا سوره بقره فاتحه دا لوی عظمت او شان والا ده نو پکار دی سړی دا سوره بقره ووایي او ځان پیژنئ الله جل شانه ستاسې په باندې انسان حفاظت کوي ودې انسان هغه بچ کېږي